بعضی طلبو ته دا مشکلات چې لکه اسم فاعل او فاعل کې څه فرق دی، نو زه تاسو ته مختصر غونډه کې فرق پدې کې بیانوم چې اسم فاعل او فاعل کې څه فرق دی. د ټول نه اول فرق پکې دا دی چې د اسم فاعل لپاره یو خاص وزن دی. مثال کې طرفه د ثلاثي مجرد نه ولا وزن د فاعل راځي، د څه د فاعل. خو د فاعل لپاره وزن نشته. ټیک شولو، دا خو د ثلاثي مجرد نشو چې دا به د دې وزن بسوي فاعلون بوي. اوس که چرته دا د مزیدو نوي نو د دې پہچان څه دی؟ د دې پہچان بیا دا د اسم فاعل د مزیدو چې د دې په اول حرف باندې به ضمه وي او د آخر نه چې کوم مخکې حرف ته په هغې باندې به کسره وي. لکه مثال زه تاسو در کومه مکرمون. نو دلته مکرمون تاسو دې ته وګورئ چې په اول حرف څه دی، دې باندې ضمه ده په میم باندې او د آخر نه چې کوم مخکې حرف دی هغه مکسور دی، یعنی په هغې باندې کسره ده. یو فرق ده. دویم فرق په دې کې څه دی؟ نو دویم فرق په دې کې دا دی چې اسم فاعل داسې وي دا مشتق وي. ټیک شو، خو فاعل چې کوم دی دا ضمیرم وي، جامدم وي او کله کله مشتقم وي. اسم فاعل صرف مشتق وي خو فاعل دا ضمیرم وي، جامدم وي او مشتقم وي. دا دویم فرق. دریم فرق په دې کې څه دی؟ نو دریم فرق په دې کې دا دی چې اسم فاعل دا څه وي؟ دا عامل وي، دا عامل وي، خو فاعل دا معمول وي. لکه مثال اضوارب زید بکرن. نو په دې مثال کې دا زیدون چې مرفوع دی دا د څه د وجې نه دی؟ دا د دې ضاربون د وجې نه مرفوع دی ځکه اسم فاعل دا عامل دی، نو د په دې زیدون کې او په دې بکر کې عمل کړی دی. ټیک شولو. اوس د فاعل مثال څه دی؟ د فاعل مثال دا دی لکه ضرب زیدون. نو ضرب زیدون دلته زید دا مرفوع دی خو دا عامل نه دی بلکې دلته دا معمول دی. د زید له چې رفع ملو ده دا د ضربه د وجې نه ده. نو فاعل او اسم فاعل کې دریم فرق څه دی؟ هغه دا دی چې اسم فاعل دا عامل دی او فاعل دا بسوي دا به معمول وي. نو دا درې فرقونه شو. اول نمبر فرق څه دی؟ چې د اسم فاعل لپاره یو خاص وزن دی، د فاعل لپاره خاص وزن نشته. دویم فرق دا دی چې اسم فاعل دا مشتق دی او فاعل چې کوم دی دا ضمیرم واقع کیږي، جامدم او کله کله اسم مشتقم واقع کیږي. دریم فرق دا دی چې دا اسم فاعل دا عامل دی او فاعل چې کوم دی دا معمول دی. نو دا د نننۍ ورځې سبق و.